کار نه کوو او که چاره نه کړه چنده نه غواړو په خپله جوړو د زوی مې واده دی خو 10 لکه لګوم 15 لکه لګوم 3 لکه لګوم د لور مې واده دی خو 15 لکه لګوم د خدای په دې کورې ولې نه لګوم بس یو کس پکې اواز وکړه لکه دومره سیمټ زما 300 بورې 1500 بورې بل اواز وکړه لکه خښته پکې زما بل پکې اواز وکړه 2 ټنه سیخه زما بل اواز وکړه 15 لکه زما بل وی 10 لکه زما بل وی 3 لکه زما مالدار خلک ټول په هغه ځای مې حساب وکړه دونه اعلانونه او دونه شی وشو چې زموږ جومات پې جوړېده په هغه ځای یو سړی را سره په صف کې ناست هغه وی چې دلته یو خان بابا دی بوډا نوم یې واخیسته خو دې تاسو ته نوم نه نیک سړی دی ښه سړی دی ګیراجي دی هغه له ورشئ به هم در سره مدد وکړي ما وی ډېره ښه ده خو هلکه بار نوز وګورئ محلې نه بار نوز وکړه چاره کول انکار به نه کوو خو بار به چنده نه غواړو بار به کټ نه ږدو بار به کوڅه په کوڅه نه ګرځو خفه کېږئ ما نن زمونږ دې چندو چې دا بار ګرځي او دا شکره یې ورسره او دا لوډ سپیکر یې ورسره دین یې بدنام کړ ځای په ځای شکرې دي او ټوکرې دي او کوسي دي او لارې دي او بازارونه دي لکه خپل کور له چنده غواړي د خدای کور دی وشرمه بس ته خپل جومات کې چنده غواړه بس نشي کولی مې کوه وی چې خان بابا له مونځ مکو لاړو خان بابا څوک دی غټه اجره لري زامن غټ مالداران دي په اجره کې 5-6 غټې غټې لینډ کروزرې او موټرې ولاړې دي غټه اجره چې پېښور دغه ځای کې 15 مرلې څوک نشي جوړولی د هغه په کنالونو اجره ابشارونه دي په اجره کې اوس خان بابا موږ راغلي یو جومات جوړو دا خپل او فیصله هم په دې وکړه چې د بار چا نه چنده نه اخلو او په خپله یې جوړو د پکې 15 لکه ورکړئ مثلا د 10 لکه ورکړئ د 2 سیخو منه د ماربلو منل د دا منل د دا م ورته وروړ خان بابا ته مونږ وایو چې خان بابا به هم پکې یو 6 لکه روپۍ 6 لکه نه یو 15 لکه د مالدار دې سې پې نه کېږي وی خان بابا وی چې دا خو ډېره ښه خبره ده جیب ته یې لاس کړې 200 روپۍ راوویستې 200 تاسو هم ورپورې وخندل 200 بشیر جان وی 200 خو ځان ته یې زیلوټ کړو 200 روپۍ یاره یقین وکړه که چېرې ته 200 وکړې نو به ته هم ورپورې وخاندې چې 200 پکې سي ماشوم هم نه دی 200 روپۍ راوویستې خان بابا 200 دي دا 200 خان بابا تا زموږ خبرې واورېدې د دومره لکه د دومره د خښتې وی بس هر څه کېږي که دا والی الی که نالی نورې نشته مونږ وی دا 200 دې په دا میز کې ده ورته م پرېښودې په دې ځان لکه چې ټاپیان یې که نه سوارلی دا 200 به م پکې خدای پیدا کړي لړو دا ماړه وی دا خدای کور دی خدای غني دی هلکه بېشکه خدای غني دی بېشکه غني دی نو د هغې څه مطلب دی چې د خدای کور به نه جوړوي خدای به په خپله راکوزېږي جوړوي خدای به د تیار محل راوړي دلته به ږدي دا زمونږ د خلکو خبرې دي الله غني څه معنا خدای بې پروا دی الله غني څه معنا چاته حاجت نه لري الله غني څه معنا چا نه سوال نه کوي ځان دپاره الله غني څه معنا چاته محتاج نه دی د هغې دا مطلب نه دی چې د خدای کور به نه جوړوي د خدای کور له به د یو بل نه پیسې نه غواړي دا خبرې غلطې دي کبر یې وکړه موږ لاړو موږ وی بس تا خان بابا پرېږده زه بس د په دې پیسو جوړېږي سهار هم چې مونځ وکړه هغه سړی چې هغه د خان یې یاد کړی هغه ډرایور و وی هغه ډرایور راته چې خان بابا نه خبر یې موږ وی نه وی بېګا په نیمه شپه کې ورباندې فالج اټیک کړی نه خوله کار کوي نه لاس کوي نه خپه کوي او پېښور کې رحمان اسپتال کې پروت دی وایه که نه خدای کولی شي که نه شي کولی موټر دی ستا او ستا لینډ کروزر دی او ستا ټوپک دی او ستا قوم دی تا پیسه ده او ته وایې چې یم خو زه یم ملا صاحب پکې سي ګیره پکې سي پټکې پکې سي مدرسه پکې سي جومات پکې سي ته پکې سي ته څه شي د غلو بوجه جومات کې خو عبادت کې ګیره خو د پیغمبر سنت دی پټکې خو د پیغمبر په سر والله که د پیغمبر په سر نو موږ په پټکي څه کوو ګیره خو د پیغمبر مبارک و چې د هغه نه موږ له ګیره پرېښودې جومات کې خو پیغمبر منځ کړی دی جوړ کړی دی نو زه ځکه کوم کنه دا خو د پیغمبر ته سپک ګوره کبر به بلکل نه کوو
زما چې څومره مقتدیان یو د هر ځای نه چې راځئ دا خبره به کوو چې کبر به نه کوو، لویي به نه کوو، عاجزي به کوو. ته ګوره رزق به خدای درکوي. قسم د الله په ذات په دا منبر د تناسیم روزي به خدای درکوي. قسم د خدای په ذات دلته د تناسیم، قسم د تقرب عزت به خدای درکوي، حیا به خدای درکوي، کبر به بالکل نه. د پیغمبر مبارک په نقش قدم بدو کنه. مونږ خو د حضور مونږ د فرعون امتیان نه یو، مونږ د رسول الله مبارک امتیان. مونږ د نمرود په نقش قدم نه ځو، مونږ د فرعون په نقش قدم نه ځو، مونږ د حامان او د شداد په نقش قدم نه ځو، مونږ به د حضرت بلال په نقش قدم ځو، مونږ به د حضرت ابو هریره په نقش قدم ځو، مونږ به د رسول الله مبارک په نقش قدم کو. زمونږ امام ابو جهل نه دی، زمونږ امام رسول الله مبارک. زه ولې د انګریز پیښې او نخرې کوم؟ زه ولې د یهودي پیښې او نخرې کوم؟ زه ولې د هندو پیښې او نخرې کوم؟ زه به د رسول الله مبارک نقشه ځانله خوښوم، او زه به خپلې لور د بیبي فاطمې نقشه خوښوم، او زه به خپلې لور او خپلې خور له د بیبي عایشې نقشه خوښوم. په دې به خوشحالېږم. زه به په دې پوړو درېږم، په دې به کبر نه کوم چې دا پوړ دی. یو صحابي مونځ کو نو ځمکې له پوکې ورکه دوړه و دوړه پوکې ورکه چې تندي ته مې خوره لرې شي. حضور پاک ورته وی افلحه قرب وجهک، مخ په خاورو ککړ کا. پوکې مو په مخ مانځه کې پرې چا تندي دې په دا خاورو ککړ شي. زو به چرته خاورو له هلته خدای خبر چې په خاورو کې موږ سره څه کېږي. تیارې خاورې چې لاړ شو څه به کېږي د مارونو؟ ماران به یې لړمانان به چینجي به یې په دا خاورو کې. کفن دی خاورې به شي، ختم به شي، ډانچه به جوړه شي. هلته یې سم نه پکارېږي. که دلته یو مثال به درکړم چې ته پې پېښې. د غنم دانه چې تر څو خاورې شوي ني د ده نه تېغه روځي. د غنم دانه ته په رومال کې اونغاړه او په الماری کې کېږده او په فرج کې کېږده، دا به هم هقسې پرته. د ده نه به میوه کله راوچتېږي، د ده نه به شنه پاڼه کله جوړېږي چې دې ځان خاورې کړي. ځان خاورې کې د نه څانګه ووته، ځان یې خاورې که د میوه ونیوله، ځان یې رک که نو دی کامیاب شو. نو ځان خاورې که چې کامیاب شي، ځان ښکته که عاجزي وکړه. من تواضع لله رفعه الله. ته ګوره چې خدای دې عزت درکوي او که نه درکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره مې کوله، نو هغه د یوسف علیه السلام رونو خو یوسف علیه السلام سره ظلم وکړو. یوسف علیه السلام له الله څه چل وکړه، دوی خو کبر وکړه، لویي وکړه. هغه یوسف علیه السلام پردی غلام، پردی نوکر، بیا جیل ته لاړ او اخره کې خدای پاک د مصر بادشاهي وله ورکړه. الله چې کوي کولی شي. بادشاهي یې ورکړه، د غلې مالک ورڅه شو، دارونه غلې ته محتاج شو، ورله لاړل. چې لاړل ورله هغه خو بیا قصه اوږده ده، په پېژنګلو راله. اوهو دا خو زموږ غرور یوسف دی، مونږ خو یې دی خو به ختمي. خو بادشاه دی مونږ ورته محتاج یو، نن یې لاسته ناست یو. خو بادشاه دی مونږ ورته محتاج یو، نن یې لاسته ناست یو. نو هغې ورته یو ټکې وی غرونو ملامته و، تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. زمونږ د قسم د الله په ذاتي ای یوسفه، زمونږ د قسم د الله په ذاتي ای یوسفه چې تا له خدای په مونږ عزت درکړی دی. هارونه ورته وایي مونږ غلطي کړې ده، تا له خدای په مونږ عزت درکړی دی، مونږ غلطي کړې ده. نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي؟ همدا خدای پیغمبرو، لا تثریب علیکم اليوم. زه هېڅ ملامتیا نشته، ځان ملامته مه ګڼئ. یغفر الله لکم، خدای مو بخښه، معافې کړل. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها هغه دواړو ته وایي ورشئ حضور پاک ته مخامخ کښېنئ. دغه ټکې ورته ووایئ چې دوی رالل حضور پاک ته مخامخ کښېناستل. نبي علیه السلام ته مخ داسې واړه، دوی بل طرف ته رالل کښېناستل، هغوی ته مخ داسې واړه، دوی بیا دې طرف ته رالل. هغه ټکې ورته وایي چې کوم د یوسف علیه السلام رونو ویلی و، تالله قسم الله لقد آثرك الله علينا. تعالی خدای پیغمبر مبارکه په مونږ ډېر لوی فضیلت درکړی. وان كنا لخاطئین، او مونږ خطا کار یو، مونږ نه غلطي شوې ده، بس مونږ معافي غواړو.
بس رسول الله مبارک ته چې دا اوې ناوی لا تثریب علیکم اليوم زمړه اس ملامت یم نشتا یغفر الله لكم خدای مو بخا دیم ورته ونه کې دا مولې غلطی کوله دا شیرونه دی ولې ما پسې جوړول دا زما د الله بیزتی دی ولې کوله بس خبره ختم دا زمونږ کابرو کې منا نقشې پرتی دي مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه کوم چې زمونږ د دارالعلوم دیوبند رئیس و محتمم و بانی مبانی دی یو سړي به وی دا کافر دی وی مولانا قاسم صاحب ته چې پلان کې جمعات امام صاحب ته کافر وی وی ها ما ته کافر وی او ته کافر وی ما سره کې سوچو چې ما کې به د کفر سوي کړ ما ته خو نه دی معلوم زه خو ځان ته مسلمان ویم زه خو ځان ته مسلمان ما ته ښکاري ولو تپوس ته وکړم که د کفر څه خبره پکې دا خو ډېر خطرناک شی دی چې توبه ته وباسم داسې به څوک وکړي چې تا ته څوک کافر وي ها زه کافر یم ستا هغه پلارم کافر ستا هغه نیکم کافر ستا هغه مورم کافره وه او څه چل ما ته کافر غوبل به جوړ شي ته کافر نه نه سار وختي ځان سره یو دو طالبان مولیان واغېستل اقا ملا صاحب چې چا ورته کافر وي هغه پسې لاړ شاته ورپسې په مانځه ودرېد خو نه دې خبره خو مخکې مونځ کوي چې سلام سنگ وګرځه وی قتل مولانا قاسم نانوتي ورپسې شاته ولاړ ملا صاحب خو اول ویرېد چې خدایا اسنه را سره باس شورونو کې د سره به څوک باس کوي مناظرې لنی راغلی باس لنی راغلی او دویمه خبره دا ده چې اوس د خلکو مخکې راته وي چې زه په څه کافر یم ما سره کوم دی دلیل دی خو خولې نه مې خبره وتې ده مولانا قاسم صاحب ښه په عزت ورغې کونډۍ ماته کې ورته کېناست مولانا صاحب تا سره یو خبره وایي دي وایي تا زما متعلق د کفر خبره کړې نو کفر ډېر خطرناک شی دی کافر به همیشه دوزخ کې پروت دی نو که په ما کې د کفر څه خبرې نو ما ته وښایه نو زه به تې اوس توبه وباسم او ستا په لاس به بیعت وکړم اوس به توبه وباسم او ته خو ډېر ښه سړی چې ما کې د کفر ولیده بس اوس توبه وباسم او ستا په لاس بیعت کوم او ایمان راوړم اوس مسلمانېږم ما ته خو ځان مسلمان ښکاري ملا صاحب رو وروستو کېږي چې خدای څه په جنجال واوړی نه نه جی داسې څه خبره نشته نه نه صاحب ما ته به وایي دا خبره نه ما کې کفر سی باته توبه باس نه کوم در سره مه یارېږه چې د تا سره باس کوم مه یارېږه چې تا نه دلیل غواړم دلیل هم درنه غواړم خو که ما کې د کفر څه خبرې ما ته نه معلوم خو د مرتبه ده هله ما ته وښایه چې د توبه وباسم ستا په لاس بیعت کوم مسلمانېږم دې وخت کې اوس استاد جي معافي غواړم مولانا قاسم صاحب دا ما غلطي شوې ده ما معافي غواړم معافي غواړم د هغې عاجزۍ د مولانا قاسم په هغه دونه اثر وشو چې هغه راغی مولانا قاسم ته ګونټې ماتې کړې مرید یې شو د هغه مرید شو د معافي غواړم من تواضع لله رفعه الله او د ټولو مخکې د حضرت بلال تاسو ته مخکې نقشه پرته ده که څونه عاجز څومره کمزوری د رنګ نه څومره تور د پردي وطن لیکن رسول الله مبارک د معراج نه راغی د لومبۍ زیرې په ده کې بلاله ته څه عمل کې چې زه جنت ته ننوځم نو ستا د پیزار کشار د ځان نه مخکې اورم هیڅ نشته الله د الله رسول هیڅ نشته دا کار کومه چې اودس وکړم یا جومات ته ننوځم نو 2 رکعاته کوم بس خدای راضي اودس چې وکړم زه بس په ما د خدای حق دی چې 2 رکعاته مې نه کړله مې نه صبرېږي دا کوم عاجزي شو الله ته سر لګول شي نو زما وروڼو موږ له پکار دی چې موږ کبر نه کوو موږ لویي نه کوو موږ سر اوچت نه وړو بل مسلمان ته سپک نه ګورو د بل مسلمان بېعزتي نه کوو په کور کې د ښځې بېعزتي به هم نه کوې د ښځې ښځه خو ستا لاس ته ناسته ده که هغه ستا په لاس کې قیدي ده هغه ستا ډوډۍ ته محتاجه ده که ته هغې ته پلار هم یادې او د پلار کنځله ورته کې غریبه غږ نشي کولی که ته ورته مور یادې غریب غږ نشي کولی که ته ورته د دنیا پیغورونه کوې نه هغه خواره غږ نشي کولی او کور کې تا ته محتاجه ناسته نو په ښځه ګوره ډېر خلک کبر کوي زدونه ورسره کوي زد ورسره شروع کړي او دې خو ځان ته لوی ټیسمار خان وایي که نه چې یم خو زه یم که زه هر څوک هم دا ښځه پرت نشي کولی بېشک اسم نشي کولی خو خدای خو یې شته که دا ښځه هم د چا بندګۍ ده که نه الله خو یې شته نو په بچو په ښځه په کور کې خویندو په میندو مور په لوڼو
په بچو کبر به بالکل نه کوم. عاجزي ښه په دې الله خوشحالېږي. الله دې په مونږ کې عاجزي پیدا کړي. خدای پاک دې مونږ د کبر نه وساتي. الله دې مونږ د عاجزیت توفیق راکړي. الله دې مونږ د جګړو نه وساتي. الله دې مونږ د هر قسمه مصیبتونو آفتونو نه پامن کې وساتي. خدای ته زمونږ نه راضي شي. الله زمونږ توبې قبول کړي. الله زمونږ ګناهونه معاف کړي. خدای زمونږ مردگان وبخښي. او خدای دنیا سره دین ښه کړي. الله دنیا سره مخیر ښه کړي. او الله په جبم کنزل مراولي، په جبم ذکر راولي، په جبم درود شریف راولي، په اندامونو رانه هغه عمل والی چې الله ته پې خوشحاله کړي. د دنیا ژوند دې لږ ساعت کې تېر بشي، خو خدای دې مخیر ښه کړي. خدای دې قبر ښه کړي. خدای دې ځنکدن ښه کړي. او الله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې جنت ته بولي. او د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه دې خدای زموږ نصیب کړي. وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد وعلیه وصحبه اجمعین.